بدلون د اعمال راغی، که چېرې تا کې بدلون د عقیدې راغی، که چېرې تا کې بدلون د دې خبرې راغی چې تا ګناه پرېښودله، تا رشوت پرېښودو، تا سود پرېښودو، 5 وخته تکبیر الله سره مزله راځي، هغه اعمال به کوم چې کوم بیت الله شریف کې کول، نو په دې خوشحاله شه چې الله تعالی ستا حج قبول کړی دی. ولې تا د اعمالو تا په هغې باندې دارومدار تا ته میلاو شو چې ته همیشه په هغې باندې روان یې. او بیا د ټولو نه لویه فایده، د ټولو نه لویه فایده دا ده حاجي صاحب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې من حج لله، چا چې د الله تعالی د رضا دپاره حج وکړو، لومبی حج ده چې ځي نو نیت به دې صرف د الله رضا وي. که چېرې دې راتلې چې خلک راته کلي کې حاجي صاحب ووایي